فرمایي الله پاک دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله پاک دې ټول مهر والا وکړي څومره خلک دې سیلاب زدګان دي الله پاک دې هغوی ټولو ته خیر پېښ کړي او الله پاک دې چې کوم مړي شوي دي هغوی ته الله پاک بښنه وکړي الله پاک دې زموږ د ټولو په حال رحم وکړي تاسو پروګرام ستاسو نو څومره کسان بچ شوي دي په دې کې درې تنه چې دي هغه بچ شوي دي هغه دغه هسپتال کې زخمیان دي باقي 24 او باقي 24 نور چې دوه ترونه یې بارمل کې او زه په خپله بارمل کې وم دغه ورځ باندې کیسې ته را روان وم واپس او نور مې یو تر هغه دوکان ته سفیر بابا چې زموږ دوکان دی یو ټیچر سکول ته او هغسې یو ماشوم او 15 ماشومان سکول ته تلل دا ستاسو کور دی الله پاک دې د دې په حال رحم وکړي خصوصي دعا د دې دپاره وکړئ الله پاک دې د دې په حال باندې رحم وکړي او الله پاک دې پسماندګان چې کم پاتې دي هغوی لرې الله صبر ورکړي او کوم چې په دې ثانیه کې وفات شوي دي الله پاک دې هغوی چې کمدنو وبخي هغوی ته د الله بښنه وکړي چا چې دوی سره امداد وکړو الله پاک دې هغه په خپل دربار کې قبول کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عرفان بھائی د دې چې کوم نقصان شوی دا د هغې خبرې ازاله نه ده خو دا د الله تعالی طرف نه په دې او په مونږه امتحان دی او انتها درجه امتحان دی مونږ له د الله نه یره پکار ده او الله دې په دې باندې هم رحم وکړي او الله دې په مونږ هم رحم وکړي حالانکې دا څومره مخلوق چې ولاړ دی د دې د نقصان ازاله یو انسان هم نشي پوره کولی مونږ له پکار دي چې د الله نه ویریږو الله ته په سجده شو سختې د سختو نه بترې دي ملګرو په الله یقین وکړه چې سختې د سختو نه بترې دي الله دې په دې هم رحم وکړي الله دې په مونږ هم رحم وکړي او الله دې په تاسو ټولو باندې رحم وکړي ډېره مهرباني الله دې مل الله مل شه